اوس قام پرست ډلې پاسونه او احتجاجونه کوي، په دې احتجاجونو باندې روان دي، لر او بر چغه چې وهلې کېږي، نو د همدې مدنیاتو له دغه چغه وهلې کېږي، نور هېڅ نشته. یاد وساتئ نور هېڅ هم نشته، صرف دې مدنیاتو له دا چې کوم دی نو دا د دوی دا چغې روان دي. او دغه مدنیات چې کوم دی نو دا دې دپاره به د بهر ملکونو نه کپنۍ راځي. ښه د بهر ملکونو نه به کپنۍ راځي، دلته کې به مشینرۍ لګوي. نو چې دغه مشینرۍ لګوي نو ولې به دې مشینرۍ لګوي چې دې ته امن نه وي ورکړی، چې دې ته ماحول نه وي سازګار کړی. دې سره به زمونږ بچي محفوظه شي. او خو مونږ محفوظ هم نه یو که نه، نو چې هغوی محفوظ نو هلته ډېر مونږ محفوظ کېږو. ګوره چې سیلاب کله راشي که نه یو ځای کې، نو سیلاب کې د یو خان کور دی، نو هغه انتظامي ترسایي ډېره زیاته وي. نو چې کله د هغه کور بچ کوي، انتظامي هغې طرف ته توجه کوي، ځکه چې دا خان زور دی، نو زما هغه کچه دیوال هم ورسره بچ کېږي. دا یاد وساتئ. نو چې دغه ځای کې دغه بهر ملکي فیکټرۍ لګوي، نو هغه له آرمي چیف صاحب دا ضمانت ورکړی دی چې ستا د پیسو د سر د تحفظ چې کوم دی دا زه ضامن یم، زه دا ضمانت در کوم. نو چې هغه له ضمانت ورکړی، نو الریډي چې کوم دی نو زه دې سره محفوظه شوم، دې سره به زما تعلیم ښه شي، دې سره به زما روزګار ښه شي. دا په بنیتۍ باندې چې کوم مخالفت شروع دی، نو دې سره دغه دوی نه غواړي چې دلته اقتصادي او معاشي حالت چې کوم دی هغه بهتر شي. خو دا یاد ساتئ چې دا منرل دا فیکټرۍ ولګي، دا کومه سرمایه کاري چې دی وخت په پاکستان کې داري کانفرنسونه روان دي، د یو شمېر بهر ملکونو نه خلک راغلي دي دلته انویسټمنټ کوي. نو دې سره به زما د سکیورټي حالات چې کوم دی نو خود به خود ټیک شي. دا یاد وساتئ. ښه بل د پښتونخوا دا غواړي چې دلته کې دی زمونږ حیثیت ختم شي، کرم نه غواړي. دلته کې به پښتونخوا کې کاروبار چې کوم دی نو هغه رامخې ته شي. او موږ دې وخت کې دا غواړو، خو آرمي په مشرق ده او په مغرب ده، نو دا مشرق هم پرېږدی، دا مغرب هم پرېږدی، خو زما سر محفوظه کړې، ما ته امن راکړې. دې وخت کې بدامني ده، هر روز د تفریقارۍ او دهشتګردۍ واقعات کېږي. نو خو زما د بچو سر محفوظ کړه، موږ صرف دا غواړو. نو خو بهر ملکونه دلته کې فیکټرۍ لګوي، نو خود به خود به زمونږ بچي چې کوم دی نو دې سره محفوظ کېږي او په دې کې به خپله برتي کېږي. او دلته کې به د پښتون بچی چې کوم دی نو راځي او په مختلف دغه کې به هغه کار کوي. خو پښتنو له پکار دی کې دې وخت کې د سکیل ډېر زیات ضرورت دی، کې به انجینران هم لګي او دې کې به نور هم د سکیل والا لګي. دا ډېر یو لوی پراجیکټ چې کوم دی ترقۍ په پاکستان کې شروع کېږي. ښه سکیورټي چې کوم دی که نه خو هغه لاړه، نو دلته کې به موږ د دهشتګردۍ نه خود به خود بچو چې دغې غرونو ته سکیورټي لاړله، نو خود به خود به چې کوم دی نو موږ بچ شو. نو زه دا وایم چې فوج ول کوم ضمانت ورکړی دی چې زه ستاسو د سر او د پیسو ذموار یم، او تاسو راشئ دلته خپله سرمایه کاري وکړئ، دلته انویسټمنټ وکړئ، تاسو ته به چې کوم دی سکیورټي درکړی کېږي، تاسو ته به هېڅ قسمه د خطرې ضرورت نه وي. نو موږ خپله خود به خود چې کوم دی موږ ته به سکیورټي میلو شي. ما چې تاسو ته کوم مثال درکړم چې سیلاب راشي د یو خان کور بچ کېږي، زما کچه دیوال به ورسره خود به خود چې کوم دی نو بچ کېږي. او دا ریاست چې کوم دی نو الریډي چې کوم دی نو دا به موږ بچ کوي. نو په کار داره چې کوم دی ځای کې ناجیزه مخالفت په دغه مدنیاتو باندې اوس ناجیزه مخالفت چې کوم دی نو شروع کړی دی. یار تاسو سوچو کې 12 کاله وشو که نه په دې صوبه کې یو ترقۍ پراجیکټ ولیدو چې چا ته پکې روزګار میلو شو؟ شته پکې یو پراجیکټ؟ روزګار شته، خزانه خالی ده، پیسې پکې نشته. نو چې دا وشو نو یو ډېر ښه کار وشو که نه. دلته کې خو مسلکي جنګ دی، نو هغه د قام د بقا دپاره نه دی، یا د خپلو مفاداتو لپاره دی. د سوني شیعه د لر او بر اواز چې کوم دی چغه ده، نو دغه هم چې کوم دی مدنیاتو لپاره ده. دا زمونږ د بېرامۍ دا خبرې چې کمې کېږي، نو دا موږ په بېرامۍ کې پرېږدي، او دغه هم صرف د مدنیاتو لپاره